انسان یوازې په عبادت باندې نه کامیابیږي، معاشره کې تا سره کم خلک اوسېږي د دوی به هم خیال ساتي. آخري خبره درته کوم، آخري واقعه. مالک ابن دینار رحمه الله یو لوی بزرګ تیر شوی دی. هغه وایي ما خوب ولیدلو، او کله مې چې خوب ولیدو نو عجیبه خوب مې ولیدو، او په خوب کې مې یو 4 مړي ولیدل، او د هغوی مې عجیبه کیفیت او حالت ولیدو. یو مړی مې داسې په قبر کې ولیدو چې د هغه د قبلې نه مخ اوړېدلی، او وی بل مړی مې داسې ولیدو چې د هغه شکل د خنزیر ګرځېدلی، او بل مړی مې داسې ولیدو چې په دې تمامو اندامونو ورله د اور میخونه والي شوي وه، او 4م مړی مې داسې ولیدو چې هغه ته مزیدار پالنګ غوړېدلی دی او مزیدارې خوشبویانې دي، او دی په هغې باندې پروت دی، اوده دی، او خادمان په دې انتظار باندې وو چې دی به کله را پاسېږي چې دی موږ له د خدمت مقرره کړي او موږ د خدمت وکړو. وایي دا خوب مې چې کله ولیدو نو حسن بصري رحمه الله له راغله، ځکه چې سړی خوب وویني نو تعبیر د یو پوی معبر نه چې تعبیر ورکولی شي د هغه نه پوښتنه کول پکاري. داسې کس لم تل نه دی پکار چې هغه د خوب په تعبیر باندې نه پوهېږي، په دې باندې بیا خبره کو بیا نه خبره اوږدېږي. حسن بصري رحمه الله له راغلم، او حسن بصري رحمه الله ته مې دا خپل خوب بیان کړ. وایي حسن بصري رحمه الله راته ووی چې تا اول کس لیدلی دی او مړ دی، په قبر کې پروت دی او د کعبې مبارکې نه مخ اوړېدلی دی، دا هغه انسان دی چې د ده نه مور خفه ده، او دا مور په شکل د کعبې کې ده. نو دا د ده چې د کعبې مبارکې نه مخ اوړېدلی دی، دا هغه انسان دی چې مور ته خفه ده، او الله پاک ورته خپله کعبې ته بل طرف ته کړې ده، د ده مخې ته اړولې دی. او دا دویم کس چې دی لیدلی دی او مخې په شان د خنزیر ګرځېدلی دی، دا هغه انسان دی چې د ده نه پلار خفه دی، پلار ته خفه دی او دی وفات شوی دی. نو الله رب ذوالجلال ورلا په قبر کې شکل د خنزیر ګرځولی دی. او دا دریم کس چې دی لیدلی دی، دا هغه انسان دی چې د ده نه ګاونډیان تنګو، په معاشره کې ته خلک تنګو، د چا سره سم کلی ولس نه کو، د ګاونډي خیال یې نه ساتو. الله رب ذوالجلال دغه د ګاونډیانو خیال نه ساتل، د خپل ورونو خیال نه ساتل، دغه عمل چې د به ګاونډیان تنګول، د هغې د وجې نه والا الله رب ذوالجلال په تمامو اندامونو باندې د اور میخونه والی دي، د اوسپنې نه د اور میخونه والی دي. صاحب موږ نن د ګاونډي خیال نه ساتو، بس موږ صرف مسلمانی دی ته وایو چې الله اکبر بس، او تندې ولګوه په ځمکه باندې، او روجه ونیسه، زکات ورکه، حج وکه، بس دا مسلمانی ده. زمونږ د زمانې مسلمانانو مسلمانی ډیره مختصر کړې ده، بس دقه مسلمانی ده نصیبه، د ګاونډي به خیال ساتي. آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي، وایي ما ته بار بار جبریل علیه السلام راتللو او بار بار راته د ګاونډي په باره کې تاکیدات کول. وایي زه ویرېدم چې اس نه د دې ګاونډي په میراث کې م حصه میلو شي ورته.
تر دې فقها او علما تر دې پورې بیان فرمایي چې ستا ګاونډي دی او ته په کوټه باندې ناست او تلاوت کې د قرآن مبارک تلاوت غانې نه دا ډزې ډومبقې نه څه د قرآن تلاوت چې په هر باندې 10 نیکۍ ملاویږي د ګناه کار نه ته ځان نیکي کې د کوټې په سر باندې ناست او تلاوت کې خو ستا د دې تلاوت نه ستا ګاونډي ته تکلیف دی دغه تلاوت مه کوه د تلاوت نه ستا ګاونډي ته تکلیف دی دغه تلاوت پرېږده مې کوه الټه پې تا ته عذاب میلاویږي نن منګه را ولګېدو ګاونډي نه خوب نشي کولی ګاونډي اخو ما ته د سر مسلمان نه ښکاري مسلمان راته صرف او صرف خپل ځان ښکاري نه صاحبه د ګاونډي حقوق د په اسلام کې ډېر زیات په دې سره ډېر زیات تاکید راغلی دی منګه خو وایو راشه به صرف لا اله الا الله محمد رسول الله بس خلاص خبره خلاص نه د دې د لوازماتو نه دا دی چې ته به د دقې حقوق العباد هم خیال ساتي د ګاونډي به خیال ساتي د ګاونډي بیمار شو د تپوس له ورشه صرف په تپوس باندې ګوره دا یو تپوس دی د یو ګاونډي تپوس دی وکړو ورغلی بیمار دی نو کو سار ورغلی د سار نه واله تر ماښامه پورې او کو ماښام ورغلی د ماښام نه واله ساره پورې او یا زره فرشتې د ده دپاره د مغفرت دعاګانې کوي صرف په یو عیادت باندې په یو تپوس باندې دا ولې د ګاونډي ډېر زیات حقوق دي صاحب نن زه د ګاونډیانو پسې نښتیم چې په کومه طریقه به ده ته ضرر ور ورسوم او که لا چېرته یې راته حاجت وي زما د کور نه اوبه وړي دوی نه وی تنګ شو ځان له وی پم نشي لګولی هر وخت دی وی ډک باټي وړي یا د ګاونډي ماشومان درکاره راغلل او چېرته روټۍ یې غوښتله دا سوالګري وي هر وخت را خوشي نصیبه ستا ګاونډي دی تا باندې حق دی تر دې چې آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي چې کور ته د کله غوښه راوړله نو غوښه پخه که او ښه ډېره ښوروا پکې وکړه او د خپل ګاونډي خیال وساته منګه وایو نه ګاونډي پکې چا راوستی دی چې څومره مې د لاس نه ورسره بد کېږي هغومره کومه او بیا منګه دا وایو حکمرانان ډېر ظالمان دي نو هر یو کس خپل ګریوان کې سر ښکته کړي څومره ظالم دی تا چې چېرته د خپل کور ته ښه خوراک راوړی دی تا د دې ګاونډي تپوس کړی دی تا د دې خپل رور تپوس کړی دی نه صاحب نو مالک ابن دینار رحمه الله بیان فرمایي چې دریم کس مې داسې ولیدو چې په هر اندام باندې د اور میخونه والي کېدل او وی څلورم کس مې داسې ولیدو چې هغه ته پالنګ خور شوی دی او ښکلی مزیدار قالین کې پروت دی مزیدار خوب باندې پروت دی خادمان په انتظار ولاړ دي حسن بصري رحمه الله ورته وفرمایل وای دا هغه شخصیت دی چې د پلار هم خیال ساتلی دی د مور هم خیال ساتلی دی او د تمامو ګاونډیانو هم خیال ساتلی دی او د الله عبادت هم کړی دی ځکه الله پاک دا مقام ورکو آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمائی الراحمون یرحمهم الرحمن کم انسانان چې په نور انسانانو باندې رحم کوي مهرباني پې کوي یرحمهم الرحمن مهربانه ذات په هغه باندې مهرباني کوي رحمان ذات په هغه باندې رحم و کرم کوي ارحموا من فی الارض رحم کوي په هغه چا باندې چې په ځمکه کې دي یرحمکم من فی السماء رحم به در باندې هغه څوک کوي چې په اسمان کې نو عزتمندو مسلمانی یوازې دا نه ده چې زه مونځ وکړم مسلمانی یوازې دا نه ده چې زه لوی تسبیح واړم مسلمانی یوازې دا نه ده چې زه روجي ونیسم د مسلمانۍ د لوازماتو نه دام دي
تا سره خوا شا کې ګاونډیان دي د هغوی خیال وساته. په کور کې در سره مور او پلار دي د هغوی خیال وساته. په کور کې در سره رونه خویندې دي د هغوی خیال وساته. او که د دغې ګاونډیانو خیال دې ونه ساته سبا به زمونږ ګریوان یو د دغې ګاونډیانو به لاس وي. که مونږ جنت ته هم ځو دا ګاونډیان به هم ترې رامنې کوي چې زما خیال یې نه ساتلی. یا الله عذاب وله ورکه. داسې انسان جنت ته داخلې چې د سره زه په دیوال مې کورو خوا کې م ورسره کورو زما چې کوم ضروریت و هغې هم نه منې کول. نن ما ته د بار نه دونه ضرر نه وي چې د ګاونډي نه راته څونه ضرر وي. ولې ما ته ګاونډي سړي زوی نه ښکاري او هغه ته زه سړي زوی نه ښکارم. معامله برعکس شوې ده. نه اسلام د ګاونډي حقوق بیانوي، د خپل رور د خپل پړوسي، بلکې والصاحب بالجم تا سره په اړخ باندې یو کس ناست په ګاډي کې ځي یا په یو مجلس کې د هغه مو خیال وساته. عامه زندگی خو پرېږده، صاحب بالجم سره هم خیال وساته. جار القرب و جار الجنوب هغه خو پرېږده. صاحب بالجم په اړخ در سره ناست دی ګاډي کې. موږ اکثر ګاډي ته ورخیږو نو که نور وس هم نه کېږي نو یو دوه کنځلې خو ورته وکړو ټول ته به دا ګاډي تا په بیه اخیستی دی او ماله خو لږ ځای راکړه که نه په ځان باندې سخته تېره کړه. دغه خپل ملګري له راحت ورکړه. علا کل حال زما مراد کس دونه کس نه دی. منګه ټول په دې کې مبتلا یو. نو هر یو وایي جوړ دا ما پسې لګیا دی. نه هر یو د خپل ګریوان کې منګه سر ښکته کو، منګه د خپل رور خیال ساتو، منګه د ګاونډي خیال ساتو او کو نه اوې که نور سم نه نو په دې سم اخلاق ورسره خبرې کوو که نه. اخلاق خو ورسره سم وچلو. نن موږ نم هغه یورپ والا او دغه مغربي خلک جوړ شوي دي. ما ته د خپل ګاونډي پته هم نه لګي چې هغه روغ دی که ناروغه دی. ما ته دا پته هم نه لګي چې ما سره خوا کې څوک اوسېږي. معامله برعکس شوې ده. عزتمندو که موږ دا غواړو چې موږ په اسلام کې پوره داخل شو نو د دغې تمامو حقوقو به خیال ساتو، د دغې تمامو رشته دارو ګاونډیانو عام مسلمانانو د دې ټولو به خیال ساتو. الله به په اسلام کې پوره داخلیږو. او که نه زه صرف او صرف د الله عبادت ته اسلام ویم. این خیال است و محال است و جنون است و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ سمیل په دې عمل کولو توفیق راکړي، خپل رضا خپل دیدار هم نصیب کړي، حرمین شریفین دار هم نصیب کړي، هر کار هم د خپل رضا دپاره وګرځئ. یا الله څوک بیماران دي ته ول شفا ورکړي. خصوصا زموږ د جمع ملګری د محمد زمان دی والد صاحب دی، دلته موږ سره اول سب کې او دغه قامت هم راپسې کوي، بیمار شوی دی. دعا ورته وکړئ الله پاک ول صحت کامله عاجله د نیک عمل دپاره ورکړي. څومره بیماران دي کورونو کې دي اسپتالونو کې تمام له صحت کامله عاجله د نیک عمل دپاره ورکړي. بل زموږ یو ورور دی نصیر دغه حفیظ صاحب زیارتګل حفیظ صاحب دی او جنت ګل دی رور نصیر استاد هغه هم راته وخت تېرین کړی وي، سخت بیمار یم. دعا ورته وکړئ الله پاک ول صحت کامله عاجله د نیک عمل دپاره ورکړي. څومره بیماران دي کورونو کې دي اسپتالونو کې الله تمام له صحت کامله عاجله د نیک عمل دپاره ورکړي. یا الله د چا څه مشکلات دي تمام مشکلات حل کړي. یا الله چا شریعجات دي تمام شریعجات پوره کړي. د خپل ملک ته دعا وکړئ الله پاک پکې امن قایم کړي، د امن جنډې پکې الله پاک وخوځولي کړي. دین محمدي ته څوک هم نقصان رسوي په هر جامه کې یا الله تینیس او نابود کړي. یا الله کو په مسلمانانو کې الله ته ورته هدایت وکړي، که د هدایت لایق نه وي الله هغوی هم نیس او نابود کړي. یا الله زموږ د مدارسو حفاظت وکړي، یا الله زموږ د تبلیغي مراکزو حفاظت وکړي، یا الله زموږ د خانقاهګانو حفاظت وکړي، یا الله زموږ د سنګر د مجاهدینو حفاظت وکړي. مجاهدین دعا کې یاد کړي کوم ځای کې قید او بند کې الله ته د رهایي بندوبست وکړي، کوم شهیدان شوي الله ته درجات بلند کړي، اسلام غالبه کړي، کفر مغلوبه کړي. یا الله څرنګه چې 1400 کاله مخکې تا دغه نجس قومونه زموږ د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس غلامان ګرځولي، یا الله هغه دور بیا راوستي، اسلام غالبه کې، کفر مغلوبه کې. مردگان د اهل اسلام څومره وفات شوي الله تمام کامل مغفرت نصیب کړي. خصوصا د مخکې ورځو کې دغه د طلا کاکا رور سردار بابا وفات شوی، دعا کې یاد کړئ الله پاک مغفرت نصیب کړي، قبر جنت د باغچونو باغچه وګرځئ، وارثانو ته صبر جمیل ورکړي. بل نن زمونږ د خواته چې دا سکول دی دې کې یو استاد مالې خو نوم هم نه راځي، وایي سار را پرېوته وفات شوی ګډ بنو کندي دی
ماسختن تقریبا جنازه ده هغه هم دعا کې یاد کې الله پاک مغفرت نصیب کې قبر جنت د باغچونه باغچو ګرځي وارثان ته صبر جمیل ورکي څومره مردگان د اهل اسلام او فاشیله تمام کامل مغفرت نصیب کې وصلی الله تعالی علی خیر القی محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا رحمت سنت کوي